تیر جمعہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د سیرت متعلق خبرم شروع کړی و. د دواړو جهانو سردار مبارک چې دی دنیا ته تشریف راوړو، نو د پاک پیغمبر مبارک د راتلو نه مخکې داسې عجیبه نښې او نښانې ښکارېدې. رونو که ستاسو خیالي چې کلم د انور راخیږي، نو د انور چې کلم راخیږي نو اول تور شپه او تیاره وي، او بیا د انور د راختو نه مخکې لږه لږه رڼا په مزه مزه راښکاره کېږي، نو هغه رڼا په مزه مزه زیاتېږي، هغې پسې انور راوخیږي. چې کلم د شپې د تیارې نه پس لږه لږه رڼا راښکاره شي، نو خلک وایي یاره سبا شوز به انور راخیږي. دغه رنګې د دواړو جهانو سردار مبارک هم چې کله دنیا ته تشریف راوړه، نو د پاک پیغمبر مبارک د راتلو نه مخکې داسې نهې نښانې او علامې به موجودې دي چې د هغې نه به معلومېده چې د دواړو جهانو سردار مبارک دنیا ته تشریف راوړي. او چې کوم اهلی کتابو د تورات او د انجیل عالمان هغوی پیشنګویه ورکړې وې چې د دواړو جهانو سردار مبارک او اخیری پیغمبر دنیا ته عن قریب راتلو والا دی. ځکه د هغوی په کتابونو کې د رسول الله مبارک ذکر، د پاک پیغمبر مبارک د مرګرو ذکر، د رسول الله مبارک نوم، د پاک پیغمبر مبارک صفتونه، دا ارس پکې راغلیو. د هغې نښو نښانو نه یو نښه دا ده چې په کم کال باندې د دواړو جهانو سردار مبارک دنیا ته تشریف راوړه، نو په دغه کال باندې ابرهه بادشاه دا د یمن گورنرو او د په بیت الله باندې حمله کوله، او د بیت الله د روانولو اراده وکړه، نو رب العالمین هغه ابرهه بادشاه هم تباه کړ. اصل کې بادشاه نو او دا گورنرو. د یمن چې کم بادشاه اخیری مشرک بادشاه د هغه نوم یوسف او د هغه لقب دا زونواس. دا اخیری مشرک بادشاه دا د یمن تیر شوی دی، او پخوا زمانه کې د دې نجوم او د دې سحر دا او د جادو دا زور ډیر زیاتو. نو پخوا چې به کم بادشاهګانو ناغوی به ځان سره دا کاهنان او دا ساحران او دا جادوګر او دا نجومیان به ځان سره ساتل. نو د دغه یوسف زونواس په زمانه کې د سرم یو جادوګرو او ساحرو، او بلکې دا د ساحرانو او د جادوګرانو رټولو استاز او دا مشرو. نو دی بوډا شو، نو چې کله دی بوډا شو نو دی یوسف زونواس ته وی یره زوز بوډا یم، نو ته داسې چلو که چې په د خپل علاقه کې د یمن کې چې د ټولو نه ذهین ماشومي او په ټولو ماشومانو کې هوښیار ماشومي، هغه ماشوم مال راوله، ناغه ته به زه د سحر او د جادو د عمل او دا چل به ورته وښیم. دغه یوسف زونواس په علاقه کې معلومات وکړل چې تاسو وګرځئ چې په ماشومانو کې کم هوښیار ماشومي او کم د ټولو نه ذهین ماشومي، ناغه ماله وګورئ. ماشومان یې چن کړل، په هغې کې د ټولو نه هوښیار ماشوم یې د زونواس له راوست، عبدالله ابن ارتات. دغه عبدالله ابن ارتات یې دغه جادوګر له راوسته چې دا ډیر زیات ذهین دی او دا ډیر زیات هوښیار ماشوم دی، پوه هم زیاتر او عقل هم زیات دی، هوښیار دی. نو دا خپل جادو دا سحر دته وښایه، هغه ډیره زیاته بهتره ده. نو ساری به دا ماشوم دی جادوګر له راغی، هغه سره به ناستو او د هغه نه به هغه سحر هغه جادو عمل زده کو. بیا به ماښام دا ماشوم کور ته واپس باندې ته، نو چې دا ماشوم به په کومه لاره باندې ته راته،
نو په هغې لاره کې یو راهب او دغه راهب د حضرت عیسی علیه السلام په صحیح دین باندې او په صحیح مذهب باندې او په حق باندې بالکل سوچه مسلمانو ځکه رستو بیا د عیسی علیه السلام دین کې خلکو ګډوډوالی راوستی دی نو دغه راهب بالکل دا په صحیح دین باندې او دا په حق او دا مسلمانو نو دا ماشوم به د دغه راهب باندې تیرېده را تیره دې راهب ورته وی بچې سار لاړ شي او ماښام روزانه راځي دا سار چرته ځې او ماښام بیا څه کې روزانه ځې راځي ده ورته وی یاره ماله مور او پلار والدینو او بادشاه راله یو ډیوټي لګولې ده او دې ځای کې یو جادوګر د ډېر زیات پوی د جادوګرانو او د ساحرانو استاذ دی او ما ته مور او پلار او والدینو ویلی دي او بادشاه او د حکومت طرف نه ما ته دا وینا ده چې د ده نه ته دا سحر او د جادو د عمل د ده نه زده که دغه کهانت وغیره دا د ده نه زده که نو زه هغه له ځم راځم هغې راهب ته چې پته ولګېده چې یاره دا هوښیار ماشوم دی او دا ذهین دی نو هغې راهب به پټ په پټه باندې لګیو د خپل دین کار به یې کو خو لیکن دغه بادشاه یوسف زونواز دا مشرک او کافر نو ښکارې د دین کار نشو کولی بعضې خلک داسي هغه به تسبیح خرڅوي هغه به عطر خرڅوي هغه به ټوپې خرڅوي مقصد به په هغې کې نی د هغه به دا مقصد چې څوک مال راشي او د هغه زه اصلاح وکمه مقصد به د هغه دی چې خلک دین طرف ته راواړو نو دغه راهب په لاره کې ناست و دی مقصد و چې څوک هم راله راځي نو د هغه به اصلاح کوم چې هغه مسلمان شي نو دغه ماشوم ته خبرې وکړې په دې ماشوم باندې د راهب دا خبرې ډېرې زیاتې خوږې ولګېدې او هغې خبرو پې ډېر زیات اثر وکړ هغې راهب ورته وی بچې په دې لاره اسم ځای راځې لږ وخت پکې وباسه ماله راځه خو کورم څوک مه خبروه بادشاه د حکومت خلکو ته هم غږ مه کوه دغه ماشوم به د راهب له پکې راته تر دې چې دا ماشوم مسلمان شو او د هغې راهب نه بیا هغه دین د عیسی علیه السلام چې کوم دینو او هغې وخت کې هغه راهب په کوم دینو هغه بیا د هغه نه زده کو نو چې دی به د راهب له راغې هغه سره به لږ ایثار شو چې د هغې نه پس به هغې جادوګر له راغې هغه به ورته وی ته خو نن ناوخته رالې نو دغه ماشوم د عبدالله ابن ارتاد به یو څو څپېړه وبی و دا ولې ناوخته رالې نو دی چې به بیا ته نو په لاره کې به بیا هغې راهب سره لږ ایثار شو نو د هغې نه پس چې به کور ته لاړه او مور او پلار به وی ته ورته وی تا خو ناوخته کړې نو بیا به یې دی یو څو څپېړې وو نو سار به دې ځای کې هغې جادوګر و او د ماښام ټیم کې به مور او پلار و لیکن هېڅ څوک یې په هغې باندې خبرول نه کلک مسلمان شو دا ماشوم یو ورځ دی د دې راهب نه را روان دی او دغه یهودي د عیسایي له راځي دغه له راځي دغه جادوګر له په لاره کې خلک ډېر را جمع شوي دي مخکې خلک نه ځي هلکه دا مخکې ولې نه ځې ورته یې وی یاره دا لاره بنده ده لاره څه بنده کړې ده وی یو ډېره لویه اجدها راغلې ده او د هغې د وجې نه موږ په دې لاره باندې تللی نه شو دا عبدالله ابن ارتات ماشوم د هغوی نه رامخکې شو او یو غټ کاڼ یې راواغېسته او هغه کاڼ یو چت که او خلک ورپسې دی او دې ته مخکې دی او بیا یې آواز وکړه و یا الله که دا راهب په صحیح دین باندې وي او د ده دا دین حقي نو زه په دې کاڼي باندې دا اجدها ولمه نو دا اجدها مړه که او که هغه جادوګر له چې زه راځم که هغه په صحیح مذهب یو هغه په حقی نو دا اجدها مه وجنه خو چې هغه کاڼې ورشغال که بس هغه اجدها په هغې ولګېد هغه مړه شو خلکو وی یاره دا خو دې ماشوم سره څه علم دی دا خو ډېر کمالي ماشوم دی په مزه مزه په خلکو کې د دغه عبدالله ابن ارتاد هغه چرچا او شهرت په خلکو کې پیدا شو یو ړون ورله راغی او هغې ړون ورته وی ما جوړ که دی ورته وی توبه توبه دا خبره ونه کې
جوړول خو الله کوي ښه دومره ده چې زه به د الله پاک نه سوال وکړم او رب العالمین به تا جوړ کړي خو په دې شرط چې ته به کلمه وي او ته به مسلمانېږې که نظر هغه په سترګو ړوند که دا نظر درته واپس شو نو مسلمانېږې به هغه وی بلکل مسلمان بشم خو که نظر مې واپس شو هغه په دې سترګو باندې لاس راخ که او دعا یې ورته وکړه هغه په سترګو چې کوم ړوند هغه الله پاک سم که د سترګو نظر یې واپس راغی مسلمان شو چې کله دې زونواز بادشاه ته پته ولګېده چې یاره دا خو دا ماشوم مسلمان شوی دی او دا خو په سترګو باندې ړوند مسلمان شو ما خود دته هغه سحر کوډ او جادو خو چې دی به د هغې جادوګر نه دا زده کړي بس دا ماشوم یې مرونیو هغه ړوند یې راوسته هغه راهب یې راوست وته وی تاسو به زمونږ دا دین اختیاروئ او دا عیسایت دین به پرېږدئ هغوی ورته وی مرګ ته تیار یو لیکن دغې حق دین ته پرېښودو ته تیار نه یو هغه راهب یې په هغې ځای باندې مړ که او چې کوم ړوندو او په سترګو الله جوړ کړی و هغه یې مړ که لیکن اسلام او مسلماني پرې نه ښوده الله دې دا خشته ښکلي دین زمونږ اسلام زمونږ او ستاسو نصیب کړي او دا مسلماني او الله دې منګ او تاسو له چې مرګ راولي هم په داسې حالات کې چې منګ مؤمنان یو د دنیا نه سره د ایمانه لاړ شو نو بیا د ماشوم سره داسې چلو که چې دې پوجانو ته په حواله کړ وته وی دې به غر ته وخېجوې نو که دې د دې خپل دین نه واپس راوړېد خو پرېږدې او کنی نو د غر نه بیا راوغړوې مضبوطه سزا به ورله ورکې هغه ماشوم چې د دغې بادشاه پوجانو غر ته وخېجو او دې راوغړو رب العالمین پرشتې راولېږلې پرشتې ښکارېدې نه او هغې پوجانو له دیکه ورکړه هغې د غر نه لړه کړل او هغه ماشوم د غر نه روغ راکوش بادشاه ته یې وې زه خو خپل رب بچ کړم او تا چې زما د هلاکت دپاره کوم پوجان ما سر لیږلي وو لاړ شه څوک ورپسې ولېږه د غر په ویښ کې مړه پراته دي بادشاه وی اخر دی به په کومه طریقه باندې وجنم بیا ورسره نور پوجان کړل او دی په یو کشتۍ او په یو بیړۍ کې کېنو وی چې کله د دریاب منځ ته دی ورسوې نو د دې بیړۍ نه د اوبو په دې منځ کې ورشغال کې چې بس مړ شي هغه پوجان د بادشاه کسانو ورسره په بیړۍ کې دی ناستو او چې کله دا ماشوم عبدالله ابن ارتاد د دریاب منځ ته یې بوته او دلې دیکه ورکوله هغې فرشتو هغې پوجانو له دیکې ورکړې او دریاب ته یې لړه کړل او دی د دریاب نه په کشتۍ کې صحیح سالم راووت بادشاه ته یې وی لاړ شه پوجان دې په دریاب کې ډوب شو او زه خپل رب بچ کړم بادشاه یې وجنم دې پرېږدم خو دې نه خو چل راله نه راځي چې په کومه طریقه باندې دې مړ کړم ده ورته وی که ته ما وجل غواړې نو دا ما سره چې کوم غشي دي نو په دې غشو کې یو غشي راواله او هغه غشي به په ما باندې راګزار کې او ما به یو اوچت ځای باندې ودرې خلک به م ډېر راولي خلک به ولاړي نو بیا چې کله په ما باندې غشي راشغالې نو بسم الله د الله نوم به والي او رب العلام به والي ورسره نو هغې بادشاه د ده د هغې ترکش نه غشي راوښ که او ډېر خلک یې راجمع کړل او دوی یې په لوړ ځای باندې ودرو خو چې بسم الله یې ووې او دوی یې په غشي باندې وویشته نو د دې غوږ او د دې سترګې په دې خوا کې دی ولګېد چې دی کله ولګېد بس وینه ترې روانه شوه په هغې ځای کې دی مړ شو او خلکو ته پته ولګېده چې د غر نه یې راورغړو او مړ نه شو په دریاب کې ور واچو مړ نه شو ګوره د الله دا نوم چې یې واغې شپته ولګېده چې دا دی کم رب یادی او په هغه یې ایمان راوړی دا دین حق دی بس په هغې ځای کې چې څومره خلک موجود وو ټول ووي چې دی هلک په کم رب باندې ایمان راوړی دی په هغې باندې زمونږ ایمان لکه چې جادوګران آواز وکړه چې یاره د موسی علیه السلام په رب باندې زمونږ ایمان دی ټول خلک مسلمانان شو هغه زونواز بادشاه ډېر زیات په غوسه و چې دا خو ما دا یو ختم او دا خو راته ټول خلک مسلمانان شو دا به څه کوم نو یو خندق یې وکنې باسه او په هغې خندق کې اور بل که
سورة البروج کې دغه کسانو نوم راغلی دی اصحاب الاخدود باندې رب العالمین دا یاد کړی دی نو هغه خندق یې وکنې باسه او یو کس بیا راوسته دغه نسوارو او دا تقریبا څه د 100,000 پورې دا کسانو وته به وي د خپل عیسایت او نصرانیت دینم پرېږده هغوی به ورته وي موږ نه پرېږدو د هغې اور په هغې لمبو کې په خندق کې بیا ورګزار کړه بل بیا ورګزار که بل بیا ورګزار که یو بیا هغې خندق کې ورګزارو خو بیا هم هغه خلک خپل دین پرېښودو ته تیار نو غیر چاپیره د وزیرانو کورسۍ پرتې دي او دا لاسونه پړقۍ او په تماشه باندې دي په دې کې یو بوډۍ ښځه راله هغې سره په غېږ کې یو ماشوم بچی دی چې کله یې دا د اور ته ورغورځوله نو دا داسې یره پرې راله هغه ماشوم بچی په دې غېږ کې دی او مور ته وایي یا مورې پروا نه ساتې ګورې په حق دین باندې په حق دین باندې دغې ظالم بادشاه د هغې هغه بچی هم ورته ورشغال که هغه ښځه هم ورشغاله کړه بعضو روایاتو کې راځي چې 12,000 کسان یې وسوځول او بعضو کې راځي تقریبا 20,000 2 کسان تی بچ شو د شام چې کوم بادشاه نو هغې د شام بادشاه له هغه 2 کسان وتښتېدل ورته یې ویې 20,000 کسان یې زموږ په اور کې ور واچول او هغه اور د هغې خندق نه الله روغ که او هغه ټولې کورسۍ د زونواز بادشاه له وسوځولې نو هغه 2 کسان د شام بادشاه له لاړل او هغه ته قیصر ته وی ورته یې وی یره دا خو زمونږ ټول کسان یې مړه کړل او ته مهرباني وکړه د دې زونواس مشرک نه زمونږ د انتقام واله د حبشې بادشاه نجاشي د حبشې چې به کوم بادشاه هغه ته به نجاشي وی لکه زمونږ د پاکستان چې کوم مشري صدر ورته وی اگر چې نومي هر یو وي خو د پاکستان مشر ته به صدر او وزیر اعظم وی په خپل نوم نه یادېږي نو هغه ته به هم نجاشي وي نو هغه نجاشي بادشاه ته خط راولېږه دغې د شام بادشاه چې یاره دغه یمن تا سره نږدې دی او ته مهرباني وکړه دې کسان انتقام واله هغه هم په عیسایت دین باندې نو هغه یو 2 کمانډران راولېږل اصل کې دا خبره مې د توګده وکړه خبره مې ابرهه له را روانه کړې وه نو هغې 2 کمانډرانو کې د یو نوم ابرهه او د بل نوم اربات دی دواړه د لښکر مشران کړل امیران او کمانډران او دی راولېږل یمن ته نو په یمن کې چې دا کم یوسف زونواس و هغه سره یې جګړه وکړه هغه علاقه ته دغې کمانډرانو په خپله قبضه کې واخیسته او دا زونواس وتښتېده نو په دریاب کې الله پاک دی ډوب کړ عبدالله ابن ارتات یې ډوبه والله په خپله په دریاب کې ډوب کړ او بیا د دواړو جهانو د سردار مبارک زمانه چې راله د هغې نه پس د ابوبکر رضی الله عنه خلیفه شو د هغې نه پس عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه شو د عمر فاروق رضی الله عنه په حکم باندې په هغې ځای کې چې کوم ځای عبدالله ابن ارتات خښو نو هغې ځای کې یو خندق کنیسته نو هغې ځای چې کوم حاکم نو هغه ورته وی یاره دې ځای کې خو یو مړی راووته عبدالله ابن ارتات پکې راووته په ګوته په لاس باندې یو ګوتمه ده الله ربي په هغې باندې لیکلی دی او چې په کوم ځای په غشي لګېدلی دی په هغې ځای باندې لاس یې ښودی دی چې هغه لاس بیا ترې اخوا کړو نو وینه به ترې روانه شوه عمر فاروق رضی الله عنه ته یې وی څوک هم ورسره عبدالله ابن ارتات سره بالکل داسې صحیح سالم چې تا وي اوس چې یې ښودی دی هغه ورته په خپل ځای باندې واپس کېده او خاورې پرې ور واچوه هغې وخته پورې عبدالله ابن ارتات چې په حق او په قبر کې روغ رمټ دا پروت نو دغه ابرهه او ارباد د دغه علاقې امیران او کمانډران او گورنران شو د حبشو د بادشاه د نجاشي لاندې هغه بادشاه او دا گورنران شو د دې دواړو امیرانو په خپل مابین کې اختلاف و توت و میراله جګړه پکې راله نو دا ابرهه د ارباب ته وی خپل لښکر یو بل سره سله جنګو خو دواړه به یو بل سره جګړه وکړو نو که ته مې مړ کړې نو امیر به زه شمه او که زه دې مړ کړم امارت به تا ته پاتې شي هغه ورته وی ډېره زیاته ښه ده
دواړه یو ځای ته ووتل په یو بل باندې په تورو باندې ګزارونه وکړل دغه اربات لګي شو او د ابرهه باندې په دې پوزه باندې ګزار وکړه دا پوزه یې ورله کټ کړه او دا مخ یې ورله وشلو خو چې ده پې ګزار وکړ نو هغه اربات یې مړ کړ دې زخمي و هغه پوزه هم ټیک شو هغه زخم هغه مخ هم ټیک شو هغه بل مړ شو بس د هغې ځای دی یوازې ګورنر مقرر شو په هغې باندې نجاشي ډېر زیات خفه و بیا نجاشي له ده د خپل سټوکي د سر ویښتو لیږل او وته یې ښوله چې زما د سټوکې ستا په لاس کې دی ستا تابع یم او منت زاري ورته وکړه هغه بیا د دغې ځای ګورنر مقرر کړ چې کله به د حج موسم او د حج ورځې راغلې ابراهیم علیه السلام چې بیت الله جوړ کړ نو الله ورته وی اذن په الناس په جبل ابي قبیس غونډۍ باندې ولاړو دا غرم الله ډومبې جوړ کړی اوس یې پکې دننه سورنګان وښکلي نو په هغې باندې اواز کړی و ابدا الله په حکم نو هغه اواز الله چې څومره خلک موجود او لا دنیا ته نور راغلی چې کم ارواحو هغې ته هغه اواز الله رسولی چې چا پې لبیک ویلی دی هغه به حج کوي الله دې زمونږ او ستاسو هم په هغې باندې هغه لبیک چې کومو کسانو ویلی الله دې پای کې مونږ او تاسو حساب کړي نو خلکو به حج کو نو خلک به حج له راتلل دا چې کم ابرهه نو د تپوسو که یاره دا خلک کم خوازي په دې یو موسم کې و یاره دا خو په مکه مکرمه کې یو بیت الله دی او دا هغې لذي د هغې نه ګیر چاپېره دا تواب کوي بس کسانو ته حکم وکړه وی دې ځای کې یو کنیسه او یوه ګرجه او یو عبادت خانه جوړه کړې دومره لوړه عبادت خانه جوړه کړه چې هغې سره به خوا کې سړی ولاړو او بره به یې ورته کتل نو د سر نه به یې ټوپۍ غورځېده او په هغې باندې د سرو زرو او د سپینو زرو کار وکړه د هغې تزیین یې پې وکړه او د هغې په دیوالونو باندې مشک ولګول مشک چې د هغې نه خوشبویي ځي او سنگي مرمر یې پې ولګول تور سنگي مرمر سپین سنگي مرمر زیړ سنگي مرمر سره سنگي مرمر دی پې ولګول او یاقوت او مرجان یې په هغې باندې ولګول او په هغې کې د سرو زرو د سپینو زرو ستنې ولګولې ډیره زیاته مزیدار او مزینه ګرجه جوړه کړه او بیا یې اعلان په خلکو کې وکړه او نجاشي بادشاه ته یې وویل چې تم دا خلک منې که چې دا مکې مکرمې ته نه ځي وایي هېڅ څوک به مکې مکرمې ته نه ځي دې ځای کې به هغه خپل حج کوي او مکې مکرمې ته یې سړی هم لیږلی و وایي یاره دا دوی د څه نه تاویږي هغه ورته وی د کاڼو یو کوټه ده او په هغې باندې یو صادر او غلاف پروت دی دا یې رنګ دی بس د وی د دې نه به زه خشته جوړه کړم خلک یې منع کړل نو چې خلک به عربو ته حج د پار راتلل نو هلته خو داسې کرونده نشته هغوی به هغې ځای کې ځان سر سامان راوړي هغه به هم خرڅو د عربو خلکو به ورسره تجارت به م وکړو نو دواړو ډلو ته به پیدا وه قریش وی چې یاره دا خو خلک حج له کم راځي او دا څه چلو شو چې معلومات یې وکړل چې دا د چې کوم د یمن بادشاه دی ابرهه او نجاشي د حبشو بادشاه هغوی یوه ګرجه په یمن کې چې د یمن صنعا دا د هغې دارالخلافه ده په هغې ځای کې یو ګرجه او عبادت خانه خپله جوړه کړې ده او خلک هلته عبادت لځي بس دا قریش ډېر زیات په غوسه شو د دې ځای نه یو سړی لاړ او داسې موقع څارله د شپې یو ځای کې غټ او دسمات یې وکړه او هغې راواغېشته او په هغې دیوانونه یې وله د پاسه ومږه نور کسان ترې لرې ځای کې اور بل که رب العالمین واراوسته هغه اور هغه ګرجې ته لاړه او کافي نقصان یې ورته ورسو چې کله د ابرهه ته پته ولګېده چې دا خو په دې باندې ما ډېر زیات تاوان کړی دی دا چا کړي معلومات یې وکړل خلکو ورته وی د قریشو څه کسان راغلي او د هغې نه به خالي نه وي بس قسم یې وخوړ چې د دوی دا کم بیت الله دی نو دا به لوټي لوټي کوم او دا به روانوم نجاشي بادشاه ته یې وی ماله یو څو اتیان راولېږه په هغې زمانه کې به اتیانو داسې کار کو لکه په دې زمانه کې ټینکونه او اتیان یې د دې لپاره غوښتل دا بیت الله کې کومې ستنې دي نو دې اتیانو کې به زنځیرونه واچو او هغه زنځیرونه به هغې ستنو ته اړم کړو نو دا اتیان به زور وکړي نو دا بیت الله به په یو ځای راپروي دړی وړی به شي نو هغې نجاشي ورله 9 اتیان راولېږل
او هغې نجاسي سره یو اتي ډېر زیات غټ او مضبوط چې د هغه په شان مضبوط او طاقتور اتي بل نو د هغه نوم محمود و محمود هغه اتیم ته د ابرهه غوښته هغې یې ورله راولېږه 80,000 کسان ځان سر ابرهه بادشاه کړل او د بیت الله د روانولو په نیت باندې را روان شو هغې ځای کې په یمن کې یو سړی و د هغه په یمن کې یو کس او د هغه نوم چې کوم دی دغه و د په یمن کې یو کس و معنی هغه نوم هیر شو نوفیل د کسرې تقریبا د هغه نوم نو هغه خپل کسان او قوم ورپسې روغ کړ نو چې هغه ورپسې کله خپل کسان او قوم یې روغ کړل نو هغه د دې ابرهه مقابله ونه کړې شوه او قوم یې شکست وخوړه او دل یې په خپو کې بیړۍ واچولې دی یې قیدي کړ بیا چې کله دې مخکې راغی نو نور کسان د ده د مقابلې دپاره بیا راووتل او هغوی ورسره بیا جنګ وکړ لیکن هغوی هم شکست وخوړه چې کله طایب ته راورسېد نو د طایب خلکو ورته وی د هغوی یو عبادت خانه و د لات په نوم باندې یادېده وی بس زموږ د لات عبادت خانې ته غږ مه کوه موږ در سره جنګ نه کوو نو د هغې ځای نه راغې د بیت الله نه چې کوم بار علاقه وه نو د قریشو څاروي هغې ځای کې اوسېدل او 80,000 لښکر ورسره دی او ځان سره یو تخ هم راوړی چې دمه به یې کوله په هغې باندې به ناست نو چې کله دغه ځای ته راورسېده نو هغې ځای کې د قریشو چې څومره څاروي دي هغه څاروي ټول ونیول 200 اوښان پکې د پاک پیغمبر مبارک د نیکو د عبدالمطلب 200 اوښان و پکې هغې هم ګرفتار کړل او یو کس یو حبشي دی راولېږه چې لاړ شه او د مکې مکرمې او د چې څومره خلک تېره بیت الله ګاونډیان هغې ته ووایه چې ابرهه ګورنر راغلی دی او هغه ستاسو وینې تویول نه غواړي د هغه مقصد صرف د بیت الله روانول دی نو که تاسو د خپلو وینو حفاظت ګول غواړئ نو تاسو جنګ مه کوئ هغه درته غږ نه کوي صرف بیت الله به روان کړي او بیا یې ورته وي که هغوی جنګ نه کوي نو چې په دې کې د دوی د قوم کم مشر دی نو هغه ته ما له ځان سره لږ راوله دغه د حبشو دا کس یې چې ولېږه نو دی لاړه نو چې کله دی لاړ نو هغې ځای کې معلومات وکړه یره د دې ځای مشر څوک دی هغوی ورته وی عبدالمطلب دا د بیت الله هغه متولي دی او دا د دې ځای مشر دی هغه حبشي سړی هغه میلو شو عبدالمطلب سره چې هغه سره میلو شو هغه ته یې دقه رنګې ابرهه راغلی دی هغه وایي که تاسو خپلې وینې تویول نه غواړئ او 80,000 لښکر ورسره دی نو زه درته غږ نه کوم خو بیت الله روانوم او که دوی جنگ کول نه غواړي نو بیا دا مشر یې ما له ځان سره راوله بعضو د قریشو سردارانو وی جنگ ورسره کوو عبدالمطلب ورته وی موږ کې دومره طاقت نشته چې موږ ورسره جګړه وکړو دا عبدالمطلب لاړ چې کله لاړ او هغې سړي میلو که ابرهه سره نو چې ابرهه ورته وکتل نو دی ډېر زیات خوبصورت او الله ورله ډېر زیات حسن ورکړی او ډېر بعروبه انسانو نو چې دی کله سینګه ورغې نو هغه سره چې کم اتیانو نو په هغې اتیانو کې یو اتی عبدالمطلب ته په سجده باندې پریوت دا ما درته وي چې هغه مخکې د رسول الله مبارک نه هغه مخکې نښې نښانې اوس دا الله په ښکاره کوي ابرهه وی چې اتي ما راوستی دی او دې اتیانو خو چته سجده نه ده کړې ده ته یې څنګه سجده وکړه چې کم کاهنان ورسړي وو هغوی یې راجمع کړ وایي دا ده ته یې سجده څنګه وکړه وایي دا سجده چې دی اتي دی عبدالمطلب ته وکړه نو دا یې ده ته نه ده کړې د ده د دواړو سترګو په دې منځ کې او په دې تندي کې یوه رڼا ده د اخر زمانی پیغمبر چې به پیدا کیږي نو هغه انسان به د ده په دې اولاد کې راځي او هغه رڼا د ده په دې تندي کې ده نو دا دی اتي سجده هغې رڼا ته کړې ده او ده ته یې نه ده کړې دا د دواړو جهانو د سردار مبارک د راتلو نه مخکې هغه نهې نښانې رب العالمین ښکاره کوي یو ځل د دواړو جهانو سردار مبارک له یو اوښ راغی
نو هغه اوښ د دواړو جهانو سردار مبارک ته په سجده باندې پرېوته او دا سر یې ورته په دې ځمکه باندې کېښود نو صحابه ورته وایي د الله رسوله وایي دا بهایم تا ته سجدې کوي نو موږ ته حکم وکړه چې موږ هم درته سجده وکړو که نه مقصد یې دا چې دا څاروي او دا بهایم دا مکلف نه دي او دا ستا دومره تعظیم کوي چې دا د سجده کوي نو موږ ته حکم وکړه چې موږ هم درته وکړو که نه د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وایي که سجده بغیر د الله نه بل چاته جایز وي نو ما به ښځو ته حکم کړی چې تاسو خاوندانو ته کوئ نو د څاروو به د پاک پیغمبر مبارک تعظیم کو پیژنده نو هغه کاهنان ورته وایي دا سجدې عبدالمطلب ته نه ده کړې د ده په تندي کې یو رڼا ده هغې ته یې سجده کړې ده بس په هغې ابرهه باندې ډېر زیات رعب پرېوت خشته مو دی او رعب انسان رعب پې پرېوته نو په تخت باندې بیا ځان سره څوک کېنو نه خو لاندې یو بستره کېښوده د عبدالمطلب یې ځان سره لاندې په هغې بستره باندې کېنو چې دی په هغې باندې لاندې ځان سره کېنو او د ترجمان په ذریعه باندې تپوسونه شروع کړل چې څه راغلی ده ورته ویې یاره دې ځای کې زما اوښان دي 200 اوښان دي هغه تا نیولي دي او زما ډېر لوی خاندان دی زمونږ ټولې ګزاره په دی ده هغې خپل اوښانو پسې راغلي دغه ابرهه هغې ترجمان ته وایي یاره دې چې راغی او د ده دې خوبصورتۍ ته مې وکتل د ده ډېر زیات رعب او دا به هغې ته مې وکتل ما وی دی به د بیت الله مطابق خبره ما سره کوي نو دوی لبې له ما نه خپل اوښان وغوښتل هغه خپله مرتبه او قدر یې ختم که نو هغه ترجمان چې عبدالمطلب ته دا خبره وکړه نو عبدالمطلب ورته وی د اوښانو نسبت ماته کېږي خلک وی دا اوښان د ده دي او د بیت الله نسبت الله ته کېږي خلک وی دا د الله کور دی او د ابراهیم علیه السلام جوړ کړی دی زه به د خپلو اوښانو تپوس کوم او څوک چې د چا کور وانهی نو هغې خامخا تپوس کوي نو الله لوی ذات دی هغه به د خپل کور تپوس تا نه کوي ما ته حاجت نشته دی ورته وایي ستا خدای دونه لوی دی چې ما نه به یې تپوس وکړي زه ځې ټوټې ټوټې کوم ستا خدای دی ما نه تپوس وکړي عبدالمطلب ورته وی ته پیشه او د بیت الله هغه رب دې پیشه زه ته پیشه هغه اوښان یې ورله ورکړل او دی راغی د عربو سرداران او خلک یې راجمع کړل بچي د دې ځای نه وباسئ ښځې د دې ځای نه وباسئ او په خپله مو ځای وی جنګ کوو وایي نه موږ کې د هغوی د جنګ طاقت نشته موږ به غرونو ته وخیجو الله ته به سوال وکړو عبدالمطلب لاړ او ځان سره د قریشو سرداران هم بوتلل او بیت الله په خوا کې ودرېد په ژړا شو یا الله وایي چې د چا کیجاوه وي نو پروردګاره خلک خو د هغې خپلې کیجاوې هم حفاظت کوي نو الله دا بیت الله ستا کور دی او تا ته پته ده چې موږ ورسره جنګېږو خو طاقت هم نشته نو پروردګاره د دې خپل کور حفاظت په خپله باندې وکړه او موږ تې غرونو ته وختو چې کله د ابرهه بادشاه را روان شو هغلته هغه چې کوم سړی د ده جنګ له راغلی او خپل قوم یې روغ کړي د یمن نو هغه ورغې او د محمود اتی ته وایي تا ته پته ده چې کوم خو یې روان کړی غوږ کې ورته وایي بلدن آمنه هغه ښار چې د امن ښار دی بیت الله د امن ښار دی د دواړو جهانو سردار مبارک وایي ښکار به م پکې نه کې ښکار لم امن ورکوي او ورته وی د الله کور دی پکې ګورې پام کوه ګورې بس خو چې تیته په غوږ کې دا خبره وکړه دی ته را روان شو دوی اتیان روانول چې دا په بیت الله باندې حمله وکړي او د منا او د مزدلفې په مابین کې یو ځای د عربو په هغې ځای کې اونې کرلي دي وادي محصر ورته وایي په هغې ځای کې دوی الله تباه کړي دي نو چې کله هغه اتی به مخکې بوته اتی مخکې نه ته اتی به مخکې بوته اتی ناستو مخکې نه ته وی وی ډبو بالکل اتی مخکې نه ته بیا د هغه په پوزه کې د اوسپنې کړی د هغې راښکه خو اتی بالکل مخکې نه ته چې کله به یې وله یمن ته مخکې نو منډه به یې واله چې کله به ورته شام ته مخکې نو منډه به یې واله او چې بیت الله ته به یې وله مخکړې نو بالکل به نه تاخوه دام د دوی دپاره ښکاره نښه وه په کار دی چې دې وخت کې واپس شوی وي خو بیا هم قمقل پوی نه شو رب العالمین د دریاب د طرف نه مرغۍ راوچتې کړې
د کمترې نه وړې وې او د خپې یې تکې سرې وې او په هغې سره په خولې کې کاڼي. بعضو کتابونو کې د مسور د دانې عمره لیکلی دی او بعضو کې وایي چې د دال د دانې نه غټې وې دغه کاڼي او د چڼې د دانې نه دا واړو او په هر یو کاڼي باندې د مشرک د هر یو کافر نوم لیکلی شوی یو کاڼی په یو پنجه کې بل کاڼی په بله پنجه کې او یو کاڼی په مهوکه کې او دغه مارغان دا راوالوتل او دغه د ابرهه د لښکر باندې ورلل او د هغې ځای نه به یې هغه کاڼی را شغال که او چې کم سړی به په دې سر باندې ولګېد نو هغه به تې بلکل لاندې ووته او که په ساروي باندې به ناست نو د هغې ساروي نه به هم لاندې ووته لکه چې غټه برمه در سرې وي او په یو انسان کې پې سورې کې دقه رنګې به هغه سورې شو او بیا به هغه کاڼي نیم ګز په ځمکه کې وردننه شو او دا ځمکه به یې وشلوله او چې کله دا اوسپنه سره کې که نه ښه سره کې سره شي او په اوبو کې کېږدي نو دا یو سره غونتی کوي نو چې په ځمکه باندې به هغه کاڼي وردننه کېده هغه د اور کې چې اوسپنه کېده هغه اواز کوي داسې اواز به بس دغه مارغان ډلې ډلې راوالوتل په یو کافر باندې درې ګولې به ورسره یو پنجه کې بل کې یو مهوکه کې غورځولې به هغه به خطا نه تلیر سړی به پې لګېده بس په هغې کې ډېر زیات رب العالمین مردار کړل اتیان هم تختی څاروي هم تختی کسان هم په تختیدوش څو تښتېدل هغه الله پاک لاره کې مردار کړل او څه په هغې ځای مردار شو یو سړی پکې په منډه منډه لاړ چې ځان یې هغه ځای ته یمن ته ورسو خلکو ته یې داسې مارغان رالل او دونه واړه واړه کاڼي ورسره او بس راته به او سړی به پې په سر لګېده او د هغه نه به وته او یو سرخ غوچس به یې کو په ځمکه کې به ته سړی به مردارېده وایي پرېږده مړه مازغو کې دې ډش شوی دی مازغو کې دې پرخ د لیونیه دونه د چڼې عمره کاڼي ته ګوره سړي سورې کوه ځمکه کې دغه کوه په دې کې یو مارغه راغی وایي هغه چې کاڼې را بری که نه وایي دغې مارغه ته وګوره دا چې سپرې خپې یې دي هم دقه دی بس هغه سره یو کاڼې و هغې مارغه سره هم په ده باندې دغې ځای کې راګزار که د دې سر نه لاندې باندې په دې بل طرف باندې ووت خلکو په خپله ودلیل چې سړی رښتیا وایي هغه الله ته مردار کړي او دا ابرهه دی الله بچ که خو الله پې داسې زهر وجود ته وردن نه کړل چې د هغې ځای نه دی را روان شو نو چې په لاره باندې راته نو دا یو بند غورځېږه دا بل بند غورځېږه دا بل بند غورځېږه دلته لاس غورځېږه دلته لاس غورځېږه خپتې غورځېږه اندامونه تې په غورځېدو شو الله مضبوطه سزا ورله ورکړه او بیا چې کله راورسېد هغې خبشې ته د یمن ته نو هغې ځای کې د خېټې یو ډز غونتی وکړه لکه مړی چې په قبر کې کېدی او ته تو دلته تورمزو ته مفتي آباد ته ځان را رسوي یو ډز یې کړي داسې د خېټې یو ډز وکړه هغې ځای کې الله پاک مردار کړي او د هغې بیت الله هغه حفاظت رب العالمین وکړه نو ګوره د دواړو جهانو سردار مبارک لا دنیا ته نه دی راغلی مخکې نښې نښانې رب العالمین ښکاره کوي دا د عبدالمطلب ته اوښ ورته په سبده باندې پرېوته او کاهنانو ورته وویې چې د آخر زمانې چې کم پیغمبر راځي هغه رڼا په دې تندي کې د اوښ هغې ته سجده کړې ده د بیت الله رب العالمین حفاظت وکړه او د دواړو جهانو سردار مبارک د پیدایش نه 50 ورځې مخکې دا واقعه پیښه شوې ده 50 ورځې مخکې دغه ابرهه دا واقعه د هغه د پیدایش نه 50 ورځې مخکې دغه پیښه شوې ده نو زموږ ښکلی پاک پیغمبر مبارک لرونه الله لوی شان ورکړی دی د دواړو جهانو د سردار مبارک نه پس بل پیغمبر راتلو والا نشته هغه چې دنیا ته راته نو د هغې نه مخکې رڼاګانې ښکاره کېدې او د پاک پیغمبر مبارک په راتلو سر رڼا شوه د دواړو جهانو د سردار مبارک په طریقو باندې به موږ عمل کوو د پاک پیغمبر مبارک د زندګۍ په شاندې به موږ زندګي تیرو انشاءالله دنیا به هم زموږ ښه شتی اخرت به هم زموږ ښه شتی دعا وکړئ